جی سلامونه او احترامات یو ځل بیا مالیار پروډکشن سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو دریای کابل کې ولاړ یم. ما تاسو ته د دې نه مخکې هغه سچویشن هم وښولو، خو ما غوښتل چې زه تاسو ته لکه دلته چې کومه کوتاهي ده، کوم کمی بیشی دی، هغه تاسو ته انډیکیټ کړم. مسله دا ده دلته دا اوبه په پریوتو دي. دې ځای کې که زما کیمرامین وښیي دا اوبه دې ځای پورې را رسېدلې وي، خو دې نه پس اوس واپس اوبه روانې دي، لکه غورځېږي، دا اوبه کمې شوې. دې ځایونو پورې دا اوبه را رسېدلې وې پرون، خو نن دا اوبه کمې دي. خو چونکې بره موسم داسې دی، د هغه طرف نه د قبلي اړخ نه موسم داسې دی چې بارانونو دغه شته، خدشه شته. نو که بارانونه وشو او هغه د چترال اوبه هم راغې، نو دا به بیا دا سیند به بیا فل ډک راځي. اوس مسله دې کې کومه یوه ده، دا وال تر دغه ځای پورې چې کوم دی، دغه ځای کې دغه کونه پورې دا وال شوی دی. دا لکه ډېر ښه ایفرټ دی، دا شوی دی. دا دومره ایریا، دا کنیکټډ ایریا دا ولې پاتې ده، څنګه پاتې ده، غټه وجه همدا ده. مسله دا ده چې دلته به زه تاسو ته مخکې ښیم چې په کومه لاره باندې، په کومه ناله به واپس اوبه ځي او هغه به کلي خرابوي. نو مین ایریا دا ده چې لکه دغه ایریا انډیکیټ شي چې بھئی دا وال چې کوم دی دا د پورې وال سره کنیکټ شي، نو دا اوبه به دې طرف نه بندي شي. د هغې اوبو پراپر انتظام وشي چې هغه دې خوا راځي، نو دا اوبه به هله بندېږي. کني دا سیند دریای کابل چې داسې راځي او دا څومره اوبه راوړي، نو دا به واپس په دغه ناله باندې راځي. راځئ چې تاسو سره هغه نالې هغه خیالات هم شریک کړم. راځئ ماپسې.